زما په ملک یو مرتد او زنديق را پاسي زما د محبوب پیغمبر په شان کې توهین کوي او زه به ورته په آرام ګورم او زه به صرف احتجاج حد پورې چې د आवाज چتوما او صرف ناری حد پورې چې دغه आवाज لګوما او زما په ملک کې دغه د لپاره سزا نه وي دغه د لپاره قانون نه وي او هغه چې د قانون لاندې هغه ته سزا نه ملاويږي نو بیا دغه سي غازیان را پاسي دغه سي ګستاخان رسول سرونه د تن نه جدا کوي نو لہذا الله رب کائنات چې کوم پیغمبران را لګل دي د لپاره لګل چې دغه اتباع وشي داغوی عزت او توقیر وکړي شي داغوی ادب او احترام وکړي شي نه داسې ګستاخان پیدا شي چې داغوی پشان کې توهین وکړي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون صدق الله العظيم مخی آیت مبارکہ کی اللہ جل شانہ د روز محشر د انسانانو او د جناتو د رجم کولو ذکر فرمایل خصوصا هغه سرکش شیاطین او جنات او د هغه پیروکار انسانان الله تبارک وتعالى ودی جناتو نه تاسو کوي چې تاسو ډیر انسانان د خپل ځان تابع کړو نو دا وی هغه تابع انسانان به دا خبره کوي چې زمونږ ربا منګ ډیر د یو بل نه فائدہ واغشتو په دنیا کې او استاد بغاوت او د نافرمانی په حالت کې مونږ ژوند تیر کو نن مونږ خپل انجام ته رسیدلی وو الله تبارک وتعالى به فرمایي چې تاسو ټکانا هغه جهنم دی همیشه همیشه به تاسو په دې جهنم کې او بیا الله تبارک وتعالى او فرمایل چې مونږ دغه سي مرګري کو ځینې ظالمان د ظالمانو سره د هغوی د ګناهونو په وجه باندې اوس په دې آیت کریمه کې بیا الله تبارک وتعالى خطاب کوي دغه ډلې د پیریانو او د انسانانو دواړو ته او تاسو به کوي چې آیا تاسو ته د الله پیغمبران نو درغلي چې زما آیتونه تاسو ته بیانول واقعات تاسو ته بیانول او ير در کول تاسو ته د ملاقات د دی ورځي په دې وخت کې بدوی اقرار کوي چې مونږ په خپل نفس باندې په خپل ځان باندې اقرار کوو دوکه ورکړه دوی ته ژوند د دنیا او دوی به په خپل ځان باندې شهادت ورکړي د خپل د کفر یا معشر الجن وبوي اے ډلې د پیریانو والانس او د انسانانو الم یاتکم آیا نور غلی تاسو ته رسل منکم پیغمبران د تاسو نه یقصون علیکم چې بیانولې په تاسو باندې آیاتی زما آیاتنا وینذرونکم او ير در کولا تاسو ته لقاء یومکم هذا د ملاقات د دی ورځې قالوا ابوي شهیدنا اقرار کو مونږه علی انفسنا فزانون وخپلو وغرتهم الحیات الدنیا او دوکه ورکړه دوی ته ژوند دنیا ژوند دنیوي
وشهدوا او اقرار به وکړي دوی علی انفسهم پزانون خپل باندې انهم چې یقینا دوی کانو کافرین او کافران. یا معشر الجن والانس اے ډلې د انسانانو د جناتو او د انسانانو الله تبارک وتعالى بدونه ته پوس کوي چې تاسو ته الم یاتکم ای نور غلی تاسو ته رسول منکم پیغمبران د تاسو نه یقصون علیکم چې بیانولي په تاسو باندې رب کائنات د هر قوم د هدایت د لپاره مخکې پیغمبران را لګي او بیا اتمام حجت نه بعد یعنی هر قسمه ذرایع د هدایت چې الله تبارک وتعالى انسان ته رسي او د هغه ټول ذرایع باوجود چې کله یو کس ایمان نه وروړي نو بیا الله جل شانه هغه ته عذاب ورکړي. ذکر رب کائنات فرمای وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا مونږ چاته عذاب نور کو تر سو پوری چې مونږه غیته پیغمبر نه لګلې پیغمبر ولګي او د پیغمبر په ذریعہ باندې هغه ته هدایت ورسي. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک خپل اخری پیغمبر ته رب کائنات فرمای اے پیغمبر ورسوا هغه چې کوم تا ته ما درکړې دي فإن لم تفعل فما بلغت رسالته کچری تا دا اونرسو نو تا د رسالت حق ادا نه کو. دوانو جهان سردار مبارک فرمایي هغه ته قران کریم کې الله جل شانه ته فرمایي قل زما محبوب پیغمبر دوی ته وایا هذه سبیلی دا زما لار ده دا زما مشن دی دا زما مقصد دی ادعو الى الله اذا الله طرف ته خلق را بلم انا ذو ومن تبعني او هغه څوک چې زما پیروکار وي ان د دوه جهانو سردار مشن او مقصد د دنیا د ژوند د هغه د دنیا د تشریف اوري مقصد هغه د الله دین طرف ته خلق را بللو. نو لہذا قیامت پر سبا سودا اونوي چې بای ماتا د هدایت لاري خودلو والا سوګنو ما ته چا واعظ او نصيحت نو کړي ما ته چا حلال او حرام نو خودلې ما ته چا جائز او ناجائز هغه نو خودلې. نن د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه مشن او هغه پیغام د هر مسلمان وخت رسول کیږي. سرنګ چې د مسلمانانو د عقیده د مسلمانانو د ایمان متزلزل کولو د پاره د ایمان د دولت نه محروم کولو د پاره اغیارو داسې ذرایع راوستي داسې لارې اختیار کړي چې یو مسلمان د خپل ایمان نه محروم شي. 40 غنټې د یو مسلمان چې د په فحاشه او عریانۍ قتلو کې تیر شي او د کېدو په وخت کې هم او د راپاسېدو په وخت کې هم د په فحش مناظر باندې په حرامو سيزونو باندې د نظر وي او دغه چې دغه فضولیات او دغه فحش سيزونه او دغه منکرات او دغه حرام سيزونه او د کېدو په وخت کې هم او د راپاسېدو په وخت کې هم دی وګوري چې دینه د الله او د الله د رسول خبره هیر شي هغه مبارک معمولات ته هیر شي د قران کریم تلاوت ته هیر شي مسنون دعاګانې ته هیر شي. بل طرف ته اهل حق چې دی هغه مهنت کوي او په هزارو لاکھو تعداد کې چې دی هغه اهل حق علما دغه ذرایع نه چې په کوم ذرایع باندې دغه باطل لګیا د مسلمانانو گمراه کولو کوشش کوي په هغه ذرایع باندې دغه علما اهل حق لګیا د مسلمانانو د ایمان او د عقیده حفاظت کوي. اوس د هر مسلمان خپل ذمہ داری ده چې د مخې ته حق مرضی او باطل مرضی د مخې ته هغه فحش مناظر هم راځي چې د کوم قتل حرام دي او هغه مناظر راځي چې یو د قران کریم درس کیږي د الله د محبوب پیغمبر فرمان بیانېږي او یو عالم علماء حق لګیا دی هغه ته د حق طرف ته رهنمایي کوي
د الله دین ورته بیانې. اوس د خپل د دننه د باطن او د ایمان تقاضا دا ده چې دی کوم طرف ته ځي. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. رب کائنات وایي چې ما حق چې دی هغه ښکاره کړی ده، د چا خوښه وي هغه حق اختیار کی او د چا خوښه وي هغه کفر اختیار کی. نو حق واضح دی، هغه ذرایع، هغه لارې او هغه طریقې چې د کومو طریقو سره نن کفر دا محنت کړو چې په دې طریقې سره دغه انټرنیټ د لارې او دغه موبایل د لارې مونږ چې د مسلمانانو ایمان هغه سلب کو او هغوی ته چې داسې فحش مناظر مخې ته راولو چې د هغوی نه عقیده، ایمان او خپل تقوا، خوف خدا او د الله د پیغمبر سنت هغه مبارک معمولات دا هیر شي. نو بل طرف ته اهل حق لګیا دی د هغوی مخنیوي کوي او د هغوی چې دی هر محاذ باندې د هغوی د مخنیوي دپاره کوشش او سعی کوي، محنت کوي. اوس زموږ استاد خپل دین ایمان دی چې آیا دغه ذرایع، دغه انټرنیټ، دغه موبایل او دغه وسایل دا موږ څه دپاره استعمالو، کم حد پورې د حلال دپاره استعمالو او کم حد پورې د حرام دپاره استعمالو. نو لہذا قیامت پر ورځ به الله تبارک وتعالی د دې په حق له موږ نه تپوس کوي. رب کائنات د سترګو نعمت را کړی دی، دا موږ په کم ځای کې استعمال کړی دی. رب کائنات وسایل را کړی دی، الله جل شانه د وخت فرصت موږ ته را کړی دی، الله جل شانه د قوت گویایی موږ ته را کړی دی. دغه صلاحیتونه، دغه قوتونه، دغه طاقتونه، دغه مال او دولت موږ څه دپاره خرج کړی دی او څه دپاره صرف کړی دی، د دې به الله جل شانه موږ نه تپوس کوي. نو لہذا رب کائنات خپل پیغمبر دا را لګلی دی دپاره چې دغه اتباع وشي او نه دی دپاره چې د مسلمانانو په معاشره کې یو زندیق او یو بېدین را پاسي هغه د الله د محبوب په شان کې ګستاخي او بیا د مسلمانانو په ملک کې دغه دپاره قانون موجود دی خو په هغې باندې عمل نه کیږي. او چې کله د الله د محبوب پیغمبر عزت او په حرمت باندې حمله وشي او قانون چې دی د خپل طریقې باندې په خپل قانون باندې عمل نه کوي، چې کله قاضي داسې فیصلې نه کوي نو بیا غازی را پاسي داسې فیصلې کوي څرنګه چې نن زموږ استادو په وړاندې وشو. د الله د محبوب پیغمبر د عزت او د حرمت مسله داسې مسله ده چې دې دپاره هر څومره خطاکار نه خطاکار او ګناهګار نه ګناهګار او سیاهکار انسان ولې نه وي، د الله د محبوب پیغمبر چې کله شان کې توهین او بېادبي او ګستاخي څوک وکړي نو د هغه سر د تن نه جدا کول هر مسلمان ځان دپاره فخر او سعادت ګڼي. ځکه د هر مسلمان په جولې کې، د هر مسلمان په زړه کې یو د الله د محبوب پیغمبر عشق او محبت دا یو آخري سهاره ده چې رب کائنات به د خپل محبوب پیغمبر شفاعت به په ورځ د محشر ماته نصیب کوي او زما په ژوندون باندې، زما په طاقت او قوت باوجود او زما د سترګو په وړاندې زما په ملک یو مرتد او زندیق را پاسي زما د محبوب پیغمبر په شان کې توهین کوي او زه به ورته په آرام ګورم او زه به صرف احتجاج حد پورې چې د آواز اوچتومه او صرف نارې حد پورې چې د هغه آواز لګومه او زما په ملک کې د هغې دپاره سزا نه وي، د هغه دپاره قانون نه وي او هغه چې دی د قانون لاندې هغه ته سزا نه میلاویږي نو بیا دغسې غازیان را پاسي، دغسې ګستاخان رسول سرونه د تن نه جدا کوي. نو لہذا الله رب کائنات چې کوم پیغمبران را لګلي دي دپاره را لګلي چې د هغوی اتباع وشي، د هغوی عزت او توقیر وکړی شي، د هغوی ادب او احترام وکړی شي، نه داسې ګستاخان پیدا شي چې د هغوی په شان کې توهین وکړي. یا معشر الجن وبوي ډلې د پیریانو والانس او د انسانانو، الم یاتکم اینو راغلی تاسو ته رسل منکم پیغمبران د تاسو نه، یقصون علیکم چې بیانوي تاسو په تاسو باندې آیات زما آیتونه، وینذرونکم او ير در کولا تاسو ته لقاء یومکم هذا د ملاقات د دې ورځې. قالوا وبويدوي شهدنا اقرار کومونگا على انفسنا پزانون وخپلو باندې، وغرتهم الحیات الدنیا او دوکور کردویتا جند دنیا، وشهدوا على انفسهم او اقرار بوکړي دي پزانون وخپلو باندې انهم كانوا کافرین چې یقینا دوی کافران وو.